بالکل ایگزیکټ فیګرز خو به درته زه پراپرلی ونه ښیم چې چونکې هغه ما ټاسک حواله کړی دی. امید دی یو 2-3 ورځو کې به ما ته ډیټا میلاو شي. خو چې کوم رف اسټیمیټس دي تقریبا زما په ټینیور کې چې ما ته چیکس میلاو شوي دي د پېښور نه راغلي دي نو هغه دي تقریبا 4480 اور د دې اماؤنٹ جوړیږي آلموسٹ 1 ارب 66 کروڑ اور 30 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ. دا 4479 چیکس کې چې کم دی مونږ 4000 تقسیم کړي دي اور 421 یا 403 اراؤنڈ چیکس داسې دي چې هغه مونږ سره پراته دي. خو دا هغه چیکس دي چې کوم مونږ الریډي ایډورټایز کړي دي خو دې کسان لا راغلي نه دي ریسیو کولو لا. نو مونږ په ډیلی بیسس باندې 10-15-20 چیکونه چې کوم راشي هغه مونږ ورکو. خو ما انشاءالله اوس پلان جوړ کړی دی، لیست مې جنریټ کړی چې د منډې یا ټیوزډې ته به دا ریمیننګ هم زه ایډورټایز کوم چې کم کسان کم ځای کې دي روزي پکې لږې زیاتې ورکوم که ان کیس څوک کراچۍ کې، لاهور کې، اسلام آباد کې کم ځای نه راتلی شي چې په هغه ورځ باندې راشي او دا ریمیننګ چیکس هم موږ ډسټریبیوټ کړو. نو تر اوسه پورې چې موږ ته څومره چیکس راغلي دي هغه ټول موږ ډسټریبیوټ کړي دي. صرف دا 400 اراؤنډ چیکس پاتې دي، دا به هم انشاءالله په دې منډې یا ټیوزډې باندې به موږ ایډورټایز کړو او دا به تقسیم شي. دې کې یو دا خبره ده چې 4479 خو هغه دي چې کوم موږ ته میلاو شوي دي او موږ تقسیم کړي. زموږ راتلو نه پهله هم چیکونه موږ سره دلته پراته وو، لکه د حلال الګډ څه 100 چیک وو. هغې نه علاوه چې پهله کم بیچز راغلي وو هغې کې داسې 20 30 چیکس پاتې شوي وه. نو د هغې ډیټا ما لا دې کې نه ده اچولې. نو که هغه ډیټا پکې واچولی شي نو کیدی شي دا چیک چې کوم دی ډسټریبیوټډ چیکس د 5000 خوا شاته ورسیږي اور اماؤنٹ هم چې کوم دی نو 2 ارب ته تقریبا ځان ورسوي. لده سب ډیویژن کې تقریبا مونږه چې کوم کلي نوټیفای کړي وو هغه 110 خوا شا کلي وو. هغه کې 100 یا 97 نه 100 درمیان کلي کمپلیټ شوي دي، د هغې سروې کمپلیټ شوې ده، فارمونه CLCP سیکشن ته سبمیټ شوي دي اور چې کومه سکروټني پروسس دی هغه چونکې ټایم کنزیومینګ پروسس دی نو هغه لګیا دی پې. باقي چې کوم په لده سب ډیویژن کې دي نو هارډلی 10 یا 12 کلي داسې پاتې دي چې د چا سروې لا نه ده شوې. هغه انشاءالله مونږ چونکې دلته اوس موسم هم لږ برفباري وشوه اور هغې نه علاوه نور هم داسې چیلنجز وي. کوشش هم دا دی چې زر تر زره ټیمونه زموږ تیار ناست دي خو چې بس څنګه موږ بره ولیږو اور د ریمیننګ ولیجز هم سروې کمپلیټ شي نو لده سب ډیویژن کې چې څومره کلي موږ نوټیفای کړي دي ټول به انشاءالله بس بیا کلیر شي. بالکل ما ته پرون نه مونږ چې کوم دی په دې باندې لګیا وو. زمونږ څه پورشن د روډ چې کوم دی PKHA سره دی اور څه چې کوم داسې روډز دي چې انسایډ دي نو هغه زمونږ CNW هایوے ډیویژن سره دي. نو مونږ دواړو XCN صاحبان ته چې کوم دی خبره ورسره شوې ده او هغې الریډي ټیمونه هم ډسپیچ کړي دي مخکې اور نن مازدیګره پورې به انشاءالله مونږ ته کمپلاینس رپورټ هم راشي. ټارګټ دا دی چې کم ځایونو کې روډ بند دی هغه ځایونو کې روډ د کلیر کړلی شي اور د هغې پکټوریل ایویډنس سره دی مونږ ته مازدیګر پورې رپورټ سبمیټ کړلی شي. مونږ چې کم لاست ټایم لکه چې اوس کوم خبره زمونږ شوې ده نو زمونږ د یو چې کم کنټراکټر دی د هغې 2 ګاډي الریډي یو په سره روغه باندې ولاړ دی ایز پر یو ګنټه پهله رپورټ، یو په سره روغه ولاړ دی، یو مخکې چې کوم دی د دوی سایډ نه مخکې چې کوم دی یو ټریکټر هغې کې ودرولی دی الانګ وذ اکوپمنټس اور هغه وایي چې مونږ لګیا وو کار کوو. پهله خو به امید دی چې سټاف به په فیلډ کې اویلیبل وي. که ان کیس یو ایریا داسې وي چې هلته د دې سټاف اویلیبل نه وي نو مونږ ناست وو انشاءالله مونږ ته د هغه کوي مونږ به سټاف ته ډایرکشن ورکوو او به ځي انشاءالله.